أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مؤمنون اتلسم سپارہ آیات نمبر 62 ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون د دې آیاتونو مخکې د مؤمنانو صفات بیان شو نو د انسان په ذهن کې راځي چې دا صفات پیدا کېدل دا ډېر ګران دي د دې وجه نه الله رب العزت او فرمایل چې ولا نكلف نفسا الا وسعها الله تعالی فرمایي چې ولا نكلف مونږ په تکلیف کې نه اچو نفسا یو نفس الا وسعها کچري مونږ په تکلیف کې اچو نو الا وسعها په قدر د هغه د وس یعنی انسان ته چې الله تعالی څومره وس ورکړی دی نو په دې باندې انسان مکلف دی اوس الله دې نه دی فرمایلی چې تاسو اسمان ته وخیږئ عبادت وکړئ اسمان ته خدل د انسان په وس کې نه دی انسان دې بیمار دی پاسېدی نشي نو الله تعالی دې نه فرمایي چې بالکل په ولاړه به مونږ کې الله په ناسته وکړه تا په تکلیف کې نه اچي چې په ولاړه د قدرت وینو ولاړه فرض د پمونس کې بیا به ادرېږي پمونس کې خو په ولاړه د قدرت نشته دی په ولاړه تک مونږ نشي کولی نو الله دې نه دی فرمایلی چې خامخا به ودرېږي الله وی کینه پناسته باندې وکړه کو پناسته نشي کولی په ملاسته باندې وکړه په اشاره باندې وکړه دغه رنګ د روجي باره کې الله تعالی زموږ دین پابندي پکې شته دی سختی به زموږ بدین کې نشته دی پابندي پکې شته دی او د انسان مزاج دا دی چې انسان پابندي نه برداشت کوي دې د پابندۍ ژوندګي نه تیری لکه مونږ تاسو ګوري دي دکاندار چې تا کور ته لړ شي مونږ دې دکان کې کېنه دکان کې مونږ ټول ورځ ناست شو خو چې نه دکاندار راته وي ته دې دکان کې کېنه اوس دا پابندي شو نو لږ سات پس سر د سګو شي هغه راغی قرآن نه د انسان مزاج د دې پابندي نه برداشت کوي الله تعالی وی روزه ونیسئ د سبا خاتون راواخلي تر نور پریوتو پوری تنور په ماخامه پر روزه ونیسئ د سینې دی ویل چې غونډه میاش خوراک مکوي صرف پابندي رااله اګه دوه ټیمه خوراک مونږ کو لکه د غرمې روټه پکې چې کوم دی مونږ پښمنی او د ماخام روټه خو چې کوم دی هغه اسم مونږ دا کو نو صرف پابندي راغله د ټیم بدل شو څومره ګرانی دا روزه نو الله تعالی په چا باندې تکلیف نه ور اچ دومره تکلیف او دومره بوج به اچي چې څومره دې برداشت کولی شي نو دا مخه د صفات چې الله تعالی د مؤمنانو ذکر کړل نو ورته الله تعالی فرمایي چې دا تاسو په وس کې شته دي ځکه مې تاسو باندې دا هر یو مسلمان په خپل ځان کې دا صفاتونه راوستلی شي نه ګران نه دي ځکه کو چې ګران وینو بیا الله تعالی د مؤمنانو نه نو ور کړی دا تاسو په وس کې شته دی وجه الله فرمایل چې ولا نکلف نفسا او موږ په تکلیف کې نه اچو نفسا یو نفس الا وسعها مگر د هغه د وس مطابق په تکلیف کې اچو ولدینا کتاب او زمون سره یو داسې کتاب دی ینطقو چې خبرې بګي بالحق په حق سره یا گویایی بگی بالحق په حق سرا وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم نشي کولی. کتاب نه مراد
اعمال نامه ده، د انسان عمل نامې دي. نو چې انسان ولا نکلف نفسا او مونږ تکلیف کې ناچو یو کس یو انسان یو پیری الا وسعها مگر د هغه په د وس مطابق. ولدینا او زمون سره کتاب دین عمل نامه ده ينطقو چې گویا کیږي بالحق په حق سره وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم نشي کولی په دې عمل نامو کې. دسی به نشي کېدی چې انسان ګناه وړه کړې ده او په عمل نامه کې الله تعالی غټه ګناه لیکلي، فرشتو غټه ګناه لیکلي. او دسی به نشي کېدی چې انسان د ډیر ثواب لایق دی او د الله تعالی د دغه نیکه کم ثواب ورکي. نو په اچا به ظلم نشي کېدی. څومره ګناه کړل داغه په قدر عذاب بوته ملاويږي، څومره نیکی کړي دا داغه په قدر جزاء بدله ورته ملاويږي. زګه وجه وهم لا یظلمون په دوی به ظلم نشي کوي چې کم شي انسان خبره د خلینو وباسي دا هر څه درج کی، هر یو سیز درج کیږي. انسان د سی په سترګ باندې اشاره وکي دا په عمل نامه کې درج شي. انسان په زړه کې په خوز باندې خبري وکي دا چې کم دی په عمل نامه کې درج شي. انسان د سترګو په اشاره د خلی او د سر په اشاره باندې یو خبره وکي دا درج کیږي. کو انسان خوي او کو بد وي کرامن کاتبین ناس دي دا لیکي په دې وګ باندې چې کوم فرشتہ ناس نیکي لیکي په دې ګس چې کوم ناس ده بدای لیکي. بس دې چې سو باسي د خلینا یا د سترګونه نو هر څه چې کوم دې درج کیږي. نو چې څومره سیزه د ګناهګار د څومره ګړل هغه عمر سزا به ملاوي او څومره د نیکي کار کې د ګړل اکمره بدله به ملاوي. ما در مؤمنانو صفاتونه ذکر شو، اوس د کافرانو خبره کی. بل قلوبهم الله تعالی فرمای بلکې پزړونو د دوی بل قلوبهم بلکې زړونو د دوی فی غمرة په پرده کې دي من هذا د دې قران د دې د زړونو دا په غفلت کې دي په پرده کې دي. عمره یا غمره دا هغه ډونګه اوبو ته ویل کېږي چې سړی پکې غرق کېږي، چې ډونګه اوبو دې پکې غرق شي هغه اوبو چې سړی پټي سړی ډوبي هغه ته غمره ویل شي. د دې وجه نه کم سیس چې سړی پټي هر یو سیس چې هغه ته غمره ویل شي. او کافرانو دې په دې وجه غمره وي چې د دې د جهالت او د دې د شرک دی چې کوم دی پټ کړی. نو د دې د زړونو په دې شرک کې چې کوم دی پټو په دې کفر کې چې کوم دی پټو. نو د دې وجه الله تعالی او فرمایل چې بل قلوبهم بلکې زړونه د دوی فی غمرة په غفلت کې دي، یعنی د دې د زړونو د غفلت او د کفر او د شرک مکمل پټ کړی دي، ډوب کړی دي. من هذا د حق کتاب یا د حق پیغمبرنا یا د حق کتاب قرآننا ولهم او یوازې په دې باندې بسوال نه دي ولهم او د دوی د پاره اعمال دي من دون ذلك د دین علاوه صرف د کفر او شرک نه د دین علاوه نور اعمال خبيثه دي چې دی باغې کې مبتلا دي. کفر او شرک په خپل ځای باندې کی خو د دین علاوه نور بد اعمال دي چې دی کوي. ولهم د دوی د پاره اعمال دي من دون ذلك د دین علاوه هم دوی لها د هغه عاملون کوونکی دي دغه نور اعمال کوون. کفر او شرک په خپل ځای باندې لوی غټ ګناونه دي خو د دین علاوه نور ګناونو کې دي مبتلا دي. حتی نو الله وی دی به دا مبتلا وي حتی تر دې پورې اذا اخذنا هرګل چې مونږ اونیسو مترفیهم د دویغه عیش پرس خلق. مترف دا د طرف نه مشتق دی، دا تنعم او خوشاله دی ویل کیږي. یعنی د دین هغه مالداران خلق مراد دي چې دي ځان په اسباب باندې خوشاله کړي، نوکرانی چاکرانی جیدادونه او اکثر د حق مخالفت د غټ خلق کوي. نو د دې وجه الله تعالی او فرمایل تر دې پورې به د دې د ازړونه په پردو کې وي، تر دې پورې به د دې د ازړونه په غفلت کې وي. حتی اذا اخذنا تر دې پورې چې مونږ اونیسو مترفیهم د دې خوشاله خلق د دې عيش فرس خلق بالعذاب په عذاب سره اذا هم یجأرون نو په دغه وخت کې به دوی یجأرون پریاد کوي خو بیا د دې غ پریاد هیڅ پیدا نه ورګوي، د دې غ پریاد به هیڅ پیدا
نه ورکوي. حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د عذاب نه مراد د جنگ بدر هغه واقعه ده چې مشرکینو د دې د ازونه په پردو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کله ساحر وي، کله به جادوګر وي، کله به ورته مجنون او لیونی وي. خو چې کله الله تعالی جنگ بدر جوړ کو نو د دې غټ غټ سرداران ابو جهل دی او عتبه دی او شیبه دی دا ټول چې کوم دي مردار 70 سرداران د قریش دی چې کوم دي مردار اسی مضبوط گزاره ولا ورک. نو ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دینه جنگ بدر دغه واقعیا مراد ده چې په دغه وخت کې بیا دی ډیر چغي واله خو چې کله عذاب راشي او د انسان ساتر غرغره پورې راشي یعنی د مرګ پرشتي وي بیا د توبه نه قبليږي یګو بیا ډیر توبه وباسي زنګدان کې بیا توبه نه قبليږي ځکه زمون ایمان بل غیب دی او ایمان بل غیب معتبر دی او چې کله د سا پرشتي وویني نو غیب خو بیا غیب پاتې نشو کنه چې غیب پاتې نشو د ایمان اوس معتبر نه دی. قبر کې ودی بیا خو مسلمانی خو هغه ایمان معتبر نه دی ځکه دار سعودي د خپل سترګو باندې قیامت کې به ټول مسلمانان هر سړی وایي ایمان راوړم خو هغه ایمان معتبر د دی وجه نه دی چې هغه ایمان بل غیب نه دی هغه د خپل سترګو باندې هر سعودي دی. نو دیو بیا دغه ټیم کې ډیر چغي وباسي نو د دینه د جنگ بدر دغه واقعیا مراد ده. او بعضی مفسرین وی چې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قریش ته بد دعا کړي و او د هغه بد دعا اثر داو چې بدی باندې الله تعالی قحط راوس په مکه مکرمه کې او د سکات پر راغی چې دی بیا مردارو په خوراک باندې مجبور شو. سپي به نه مون چې سپي مونږ هغه به خوړل سمسارې به خوړلې چې څه شی به مونږ هغه به خوړو د سکات په الله تعالی راوستو. نو بعضی به چې دغه واقعیت مراد ده خو ډېر مفسرین چې کوم دلی دي نو هغه دې طرف ته دلی جنگ بدر د واقعیت مراد ده چې غټ سرداران هغه ورله هغه امړ کړل ول مردار حتی تر دې پورې دا خدنا هر کله چې مونږ انیسو مترفیهم د دوی هغه عیش پرس خلک هغه سرداران بل عذاب بعذاب سره اذا هم نو په دغه وخت کې دوی یجئرون فریاد کوي لا تجئروا اليوم نو الله مو ته فرمایي چې لا تجئروا تاسو فریاد مکوئ اليوم نن ورځ تاسو فریاد تاسو له اس پیدا نه درګي ځکه آخرت دا دارالجزاء دی دارالعمل نه دی الته بدلی ملاوي ید اعمال نه کیږي دنیا دارالعمل دلته کې عمل دی بدله نشته دی او آخرت کې بدله وی الته عمل نه وي. نو الله به فرمایل لا تجئروا اليوم تاسو فریاد مکوئ نن ورځ انکم بشک تاسو سرا منا زمونږ د طرفنا لا تنصرون به هیڅ مدد نشي کولی تاسو سره به هیڅ مدد نشي کولی. دا مدد وخت دنیا کې چې دنیا کې خو فریاد کړی وي الله ته مو جړلې وي ایمان مو راوړی وي نو بس بیا به الله تعالی سره دا فریاد اورېدلی خو خدا آخرت دی او آخرت کې د کافر به یو قسم مدد نه کیږي هیڅ قسم مدد به نه کیږي. قد کانت په تحقیق سره کانت آیاتی په تحقیق سره و آیاتونه زمون تطلع چې لستل کېدل علیکم پتاسو باندې فکنتم پسوی تاسو علی اعقابکم پخپل پوندو باندې تنکسون اړیدلی تاسو باندې به زمون آیاتونه لستل کېدل په دنیا کې الله وو تو فرمایي او تاسو به زمون د آیاتونو نه اعراض کو هغه ته مشاکوله هغه به عمل نه کو هغه به ایمان نه راوړو نو وجه دا ده چې تاسو مدد نشي کېدلی. مهد الله تعالی فرمایل چې تاسو هیڅ قسم مدد نشي کېدلی ولې نشي کېدلی چې دنیا کې به زمون آیاتونه په تاسو باندې لستل کېدل نو تاسو به دا غینه اعراض کو مخ به اړو په پوند باندې واپس کېدل. مستكبرینا دی تکبر کوونکی دی به پس سره به کې دا هی ضمیر شې نو دا راجع دی حرم شریف ته بیت الله شریف ته یعنی مستكبرینا دی تکبر کوونکیو به په دی بیت الله شریف باندې حرم شریف باندې څنګه تکبر کوونکیو د دې د ایمان دروړو نه راوړو یو وجداوا چې دی به موږ د بیت الله خدمت کو په دې باندې به یو ناس کو او موږ د بیت الله گاونډیان یو
مونږ د بیت الله خدمتونه کو دلته خلک خج له راځي هغې له اوبه ورکو د هغې خدمت کو زمونږ دې خبرو ته حاجت نشته نو مستکبرین دي تکبر کوونکي او بیهی په دې بیت الله شریف په دې حرم شریف باندې سامرن او دې کیسې کوونکي سامرن دا د سمر نه مشتق دی او اصل معنی د دې د 14 سپوږمۍ ده د 14 سپوږمۍ ځکه د عربو عادت دا و چې هغې په 14 سپوږمۍ کې د شپې ناست و کیسې به یې کولې یو بل سره دا بې بنیاده کیسې به چې کوم دی راغستې او دغه کیسې به یې کولې نو د دې وجې نه الله تعالی وفرمیل چې سامرن دي کیسې کوونکي دي نو کیسې به یې کولې تهجرون او تهجرون دا د هجر نه مشتق دی د دې معنا ده په ذل بکواس او کنزل وغیرہ نو دیو په دې کیسو کې بعضې وخت کې په الفاظو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې مبارک باره کې به ګستاخانه الفاظ استعمال کړل نو ناس به کیسې به هم کولې او دغه په ذل بکواس او په ذل خبرې به هم کولې د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام د ماسخوتن د مانځه نه مخکې د اوده کېدو نه او د ماسخوتن د مانځه نه وروستو د ویښ پاتې کېدو نه د ګپو شپو نه د دې نه منع فرمایلې هغې وجه دا ده چې یو سړی مونځ وکړي د ماسخوتن او دې کښېني خبرې کوي نو دا هسې خبرې کول هم دا چې کوم دی مکروه دي دې خبرې کوي لګیا دی په دې کې به دې غیبت وکړي چا پورې به خندني وکړي او غټه خبره دا ده چې انسان د سار نه د مونځونو شروع شوي د ماسخوتن مونځ چې وشو بس د ده اختتام د ده چې کوم دی راپاسېدل هم په مونځ باندې دي چې سار راپاسې د سار مونځ وکړي بیا د ده اوده کېدل هم په مونځ باندې دي بس دې چې مونځ وکړي فوراً پسې اوده شي نو دا مونځ د ده د ګناهونو دپاره کفاره هم ګرځي او بله وجه پکې دا ده چې انسان د وخته اوده شي د وخته نو دی بیا سار مونځ له ډېر په اسانۍ باندې پاسي سار مونځ له په اسانۍ باندې پاسي نو د دې وجې نه به چې حضرت عمر رضی الله عنه به روانو او څوک به د ماسخوتن مانځه نه وروسته ولیدو نو تنبیه به ورته کوله او کله کله به ورله سزا هم ورکړله چې ته ولې د ماسخوتن مونځ به برغ نه اوده کېږي نو دا نقصاني دي نو دا ولې چې دا خلکو به دا کیسې کولې هغه وخت کې دا حج وي سپکاوی به یې کوو د خلکو نو دا سامرن چې کوم دي کیسې کوونکي د دې خپله معنی 14 سپوږمۍ خو په دې 14 سپوږمۍ کې به د سپوږمۍ په دې رڼا باندې به مشرکین لګي او دغه فرضي کیسې به ځان له چې کوم دي جوړې کړې وې دا کیسې به یو بل ته کولې نو ځکه الله تعالی فرمایي چې مستکبرین دي تکبر کوونکي دي به په دې بیت الله شریف باندې سامرن او دي کیسې کوونکي دي تهجرون او دوی بکواس کوي دی فضول خبرې کوي دی بکواس کوي د مشرکینو هغه مخکې د مسلمانانو صفات ذکر شو دا اوس د مشرکینو هغه صفتونه ذکر بس ولا نکلف او مونږ تکلیف کې نه اچوو نفسا یو نفس الا وسعها مگر په قدر د وس د هغه یعنی د هغه د وس مطابق په تکلیف کې اچو ولا نکلف مونږ په تکلیف کې نه اچو یا مونږ بوج نه اچو نفسا په یو نفس باندې الا وسعها مگر د هغه د وس مطابق ولدینا او زمونږ سره کتاب داسې کتاب دی ینطقو چې گویا کېږي با بالحق په حق سره مراد عملنامه ده چې دا په حق سره خبرې کوي څومره ګناه دی کړل حق کمره لیکل څومره نیکي دی کړل حق رم لیکل وهم لا يظلمون او په دوی به ظلم نشي کولی بل قلوبهم بلکې زړونه د دې کافرانو فی غمرة په غفلت کې دي من هذا د دې قرآن او د دې پیغمبر نه ولهم او د دوی دپاره اعمال دي من دون اعمال خبیثه دي یعنی بد اعمال دي من دون ذلك سوا د دین علاوه هم دوی لها د هغې د دغې نور عملونو بدو عملونو عاملون کوونکي دي حتی تر دې پورې دوی په دې عملونو کې مبتلا وي حتی تر دې پورې اذا اخذنا هر کله چې موږ ونیسو مترفیهم هغه عیش فرس خلق د دوی بالعذاب په عذاب سره اذا هم یجأرون نو په دغه وخت کې دوی فریاد کوي الله ورته فرمایي چې لا تجأروا اليوم
نن ورځ فریاد مکوئ انکم منا لا تنصرون بشک تاسو تبا زمونږ د طرف نه هیڅ مدد نشي کولی قد کانت په تحقیق سره آیاتی زمونږ آیاتونه تتلا لستی کېدل علیکم په تاسو باندې فکنتم پس وای تاسو علی اعقابکم بخپل پوندو باندې تنکسون اړیدلی مستكبرین دی تکبر کوونکی دی به په دې بیت الله شریف باندې سامرن او کسی کوونکی دی تهجرون او بذل بکواس کی سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.